جنوري 2020 کې موږ د دوی آغاز کړی و. د دې سټډي سرکل آغاز او مقاصد دا و چې موږ د کتاب کلچر لا فروغ ورکو. په معاشره کې چې څومره کم عدم برداشت دی، په معاشره کې چې کوم د مکالمې کم فقدان دی او د مطالعې چې کم کلچر دی هغه د زوال سره مخامخ دی، نو موږ کوشش دا کول چې ادبي هلو ځلو سره موږ یو بل واورو، یو بل سره کینو، یو بل سره مکالمه وکړو، په مختلفو موضوعاتو باندې کم چې معاشرې ته ضرورت وي په هغې باندې خبرې وکړو. پوهنه ادبي مکتب سټډي سرکل کې موږ وخت په وخت باندې تنقیدي نشستونه کړي دي، مختلف سیمینار هم کړي دي، د مشرانو ورځو چې کوم لمانځل دي هغه هم موږ کړي دي. موږ یو کال داسې هم کوشش کړی دی چې په مختلفو کتابونو باندې یو کتاب به مقرر کړل، هغه به هفته کې ملګرو سټډي کړل او په هغې باندې بیا موږ ډیبیټ کول، بحث به هم کول. بیا هم کوشش داسې وکړل چې یو هفته زموږ کتاب یو هفته باندې موږ یو ماهر، یو ایکسپرټ او د پوهانو چې ډاکټر صاحب په شان دي د پوهانو خدمات لو او هغې راغواړو، هغې په خپل قیمتي لیکچر په مختلفو موضوعاتو باندې ورکوي. اوس د سټډي سرکل باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کومه. قاري صاحب بلال ته خواست کومه چې راشي او تلاوت کلام پاک وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. جزاک الله ډیره زیاته مننه. زمونږ سټډي سرکل چې کومه موضوع ده هغه ادب، آغاز، ارتقا او اهمیت دی. نو د هغې موضوع لپاره چې موږ سره څوک مقرر دی هغه ډاکټر حنیف خلیل صاحب دی. د ډاکټر صاحب ډېر زیات خدمات دي، داسې به څوک وي چې هغه به پښتو پیژني او ډاکټر صاحب به نه پیژني. نو د ډاکټر صاحب علمي خدمات، ډاکټر صاحب تنقید کې کار کړی دی، څېړندګار دی، تراجم یې کړي دي، ورسره د ډېرو کتابونو تدوین یې کړی دی، مدون دی، ډېر ښه نقاد دی، ډېر کره نقاد دی. نو د ډاکټر صاحب لږه شان دی پیژنګلو تاسو سره شریکول ضروري ګڼم. دا به د افغان ټي وي په شیشه باندې چې کوم ملګري د ډاکټر صاحب سره په پیله ځل باندې پیژنګلو کېږي، نو هغې دپاره چې کوم دی ډاکټر صاحب لږ شان دی تعارف کوم. د ډاکټر صاحب خپل نوم دی محمد حنیف خان، قلمي نوم یې دی حنیف خلیل. خلیل لاحقه د دوی د نوم سره د دوی د کورنۍ د دوی د قبیلې په وجه باندې لګېدلې د دوی چونکې خلیل دي. پیدایش چې کوم دی بر نوي کلي کې شوی دی په پېښور کې. د پیدایش کال یې دی 12 مای 1983 کې ډاکټر صاحب د دنیا ته زه به ویم د پښتو ادب دپاره تشریف راوړی دی. د والد صاحب نوم یې دی زین خان. ړومبۍ زده کړې چې کوم دی دوی سپینې وړۍ تر میډل 5مه سکوله پورې هلته دوی سبقونه ویلي دي. بیا میټریک په اسلامي کالجیټ سکول کې کړی دی. ورپسې اف اے او بی اے چې کوم دی دوی اسلامي کالج نه 1994 کې بیا دوی بی اے وکړل. په 1999 کې په ماسټر دوی په پښتو کې وکړل د پېښور پوهنتون نه. بیا په 1999 کې چې کوم دی دوی د ایم اے اردو وکړله. ډاکټر صاحب په 2009 کې خپله پی ایچ ډي کړې ده په ترقي پسند تحریک په پښتو شاعرۍ کې. دا د ډاکټر صاحب د پی ایچ ډي موضوع وه. ډاکټر صاحب تقریبا 4-5 کاله په ریډیو کې د ادبي کاروان په نوم باندې هم پروګرامونه کړي دي. که اخباري صحافت ته موږ وګورو نو ډاکټر صاحب په کسوټي اخبار کې سب ایډیټر په تور باندې کار کړی دی. سرخاب اخبار کې چې کوم دی د پښتو پاڼې مدیر پاتې شوی دی. دارنګه د نیوز سیکشن کې د وحدت اخبار کې هم ډاکټر صاحب کار کړی دی. بیا چې سرکاري ملازمت نو ډاکټر صاحب سمودا په سکولونو کې هم ټیچینګ کړی دی، استادي کړی دی، درس و تدریس سره وابسته و. بیا د لیکچرر په حیث باندې په 2000 کې د نواله تر 2004 پورې په ډي ای خان کې چې کوم دی ډاکټر صاحب خپل پوسټ سنبال کړی و. بیا د هغې نه پس په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د پاکستان
مطالعاتو مرکز 2004 کې د هغه وخت نه واله تر دې وخته پورې دا سفر جاری دی، تر د اسوسییټ پروفیسر او تر د ډایرکټر پورې دا سفر تر اوسه پورې جاری دی. ډاکټر صاحب په نیشنل انسټیټیوټ اف پاکستان سټډي کې لګیا دی، د ډایرکټر په حیث باندې خپله ذمہواري ترسره کوي. یعنی په نیشنل انسټیټیوټ اف پاکستان کې چې کوم دی مطلب دی چې د پښتونخوا چې کوم خصوصي حصه ده هغه دوی ته حواله ده، هغې کې ادب راځي، سیاست راځي، جغرافیه راځي، هغه د ډاکټر صاحب ذمہواري ده. اوس د ډاکټر صاحب که د محقق په حیث باندې وګورو نو هغه پښتو کې افګار صاحب یو ټپه ده چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولۍ مې تنګه زه به کم ټولومه. نو د ډاکټر صاحب د شخصیت ډېر ګڼ اړخیز شخصیت یې دی. که محقق په حیث باندې موږ وګورو نو د ډاکټر صاحب د 80 نه زیات کتابونه چاپ دي. ډېر د ویاړ خبره د پښتو ژبې دپاره د وخت که پښتو دپاره سړی د خپل بچو رزق رالي او یو کتاب پې چاپ کوي نو دا ډېره لویه خبره. ډاکټر صاحب د 80 نه زیات کتابونه پښتو ته وربخلي دي. دا د ډاکټر صاحب کار خو اصل کې 4 ژبو کې دی، خو چاپ شوی په 3 ژبو کې دی. د ډاکټر صاحب کتابونه په اردو کې چاپ دي، په انګلیش کې چاپ دي، په پښتو کې چاپ دي. په کلاسیک شاعرانو باندې لکه رحمان بابا باندې او کاظم خان شیدا باندې ډاکټر صاحب کار کړی دی. که د تدوین په حیث موږ مدون په حیث باندې ډاکټر صاحب ته وګورو د رحمان بابا کلیات سره د خپلې مقدمې ډاکټر صاحب چاپ کړی دی. د عبدالقادر خان خټک د څلوېښت چې کوم احادیث دی هغه هم تدوین ډاکټر صاحب کړی دی. د کاظم خان شیدا دیوان سره د مقدمې ډاکټر صاحب چاپ کړی دی. د صاحبزاده محمدي چې کوم مستغاث کتاب دی هغه هم هغې تدوین هم ډاکټر صاحب کړی دی. بیا که په شخصیاتو باندې موږ وګورو ډاکټر صاحب په جینیس خوشحال په نوم باندې په انګلیش کې کتاب لیکلی دی. حمزه بابای غزل په نوم باندې د ډاکټر صاحب کتاب چاپ دی. کامل صاحب باندې خو د ډاکټر صاحب 3 کتابونه چاپ دي، یعنی هغې کې بیا ماهی کامل دی، خطوط کامل دی او کامل په تصور کې. همیش خلیل صاحب د باندې په شخصیت باندې د شخصیت او فن باندې د هغې کتاب لیکلی دی. د کاکاجي صنوبر حسین په شخصیت او فن باندې کتاب لیکلی دی. دارنګ د ولی محمد طوفان باندې ډاکټر صاحب کتاب چاپ دی. چې کوم مقالې دي تقریبا ډاکټر صاحب 10 مقالې دي هغه تالیف دی د ډاکټر صاحب. او آینې په نوم باندې آینې چې کوم دی د 20مې صدۍ د 10 جدید شاعرانو چې کوم کتاب دی هغه د ډاکټر صاحب چاپ دی. د پښتو چې کوم ناول دی تنقیدي او تحقیقي جایزه هغه هم د ډاکټر صاحب کتاب چاپ دی. دارنګه د پښتو زبان ادب کې تاریخ دا هم د ډاکټر صاحب کتاب چاپ دی. ورسره پښتانه په فلمي نړۍ کې دا هم د ډاکټر صاحب کتاب چاپ دی. یو بل کتاب د اردو زبان کی تشکیل میں پشتو کا کردار دا هم د ډاکټر صاحب کتاب چاپ دی. بیا د پاکستانی زبانوں کا تہذیبی مطالعہ دا هم د ډاکټر صاحب یو ډېر بهترین کاوش دی. ترک پسند ادب کې اثرات پښتو ادب پر دا هم د ډاکټر صاحب یو ډېر قیمتي علمي کتاب دی. که د تراجمو په سلسله کې وګورو نو آن د سبلایم د لانجینس چې کوم کتاب دی نظر طرف د رفاعیت په نوم باندې د ډاکټر صاحب دا کتاب چاپ دی. ډاکټر طارق الرحمن چې کوم نه کوم ترجمه د هم د ډاکټر صاحب یو بل کتاب چاپ شوی ډېر ښه کتاب دی، هغه موږ په سټډي سرکل هم کړی. ټاسټای کنفیشن د ټاسټای کتاب د ډاکټر صاحب د اعتراف په نوم باندې ترجمه کړی دی. دارنګ ډاکټر صاحب منظومي ترجمې کړي دي د عربۍ نه، فارسۍ نه، اردو نه، انګریزۍ نه او سا سندري هم زما دي. د ډاکټر صاحب د شاعرۍ مجموعې هم چاپ دي. د کاظم خان شیدا چې ډېر زیات باریک شاعر دی کاظم خان شیدا، او په پښتو کې حنیف خلیل صاحب واحد شاعر دی چې په هغې باندې ډېر خلاص او وس بر دی. هسې خو ټولو موضوعاتو باندې چې ډاکټر صاحب قلم اوچت کړی دی نو هغه موضوع یې عروج ته او کمال ته رسولې ده. کاظم خان شیدا صاحب چې کوم شرح دی هم ډاکټر صاحب کړی دي. دارنګه که تاسو وګورئ نصابي کتابونه ډاکټر صاحب د چې کوم خلک پښتو کې چا ایم ای کړی دی، چا چې څوک چې پښتو مطالعه کوي نو د پښتو چې په زرګونو طالب علمان داسې دي چې هغوی ماسټر پښتو کړی دی یا بي ای کړی دی نو هغه د ډاکټر صاحب چې کوم نوټس دي ډاکټر صاحب چې هغه سټوډنټانو ډېره زیاته اسانه کړې ده. نو د ډاکټر صاحب علمي او ادبي خدمات ډېر زیات دي او ډېره زیاته مننه هم کوم چې دا دومره مصروف وخت نه دوی بچون کې 400 تم روان دي. هلته فیکټ آر فیکټس کې ایمل خان سره د دوی ریکارډینګ دی نو وخت هم ډېر زیات ناوخته شو. نو ستاسو د دوی ترمنځ نور خنډ جوړېږم نه. ډاکټر صاحب له دعوت ورکوم چې راغ راشي او د ادب آغاز، ارتقا او اهمیت باندې خپل لیکچر موږ سره ریکارډ کړي. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ته موضوع راکړی شوې ده لکه څنګه چې اجمل اعلان وکړو د ادب آغاز او ارتقا او اهمیت. نو اهمیت به په خپله مخې ته راشي چې موږ اول آغاز او ارتقا باندې غور وکړو. زه کوشش کوم چې خپلې خبرې ډېره لږ ټایم کې وکړم. که بیا د چا څه سوال وي نو هغه سوال ته به همداسې لږ وخت ټاکو. خو زه په دې آغاز او ارتقا لږ تیزۍ سره داسې راځم چې وخت بچت شي. کله چې موږ ګورو د انسان په دې ژوند کې د ډېرو څانګو خپل یو آغاز دی، د ادب هم یو آغاز دی. نو موږ غور کوو چې انسان د دې ادب سره په ړومبي ځل کله اشنا شوی دی یا د ده په ژوند کې ادب کله راغلی دی
او که مونږ دې ته ګورو چې ادب کله راغلی دی نو په دې به مو غور کوو چې ادب اصل کې دی څه شی یعنې مونږ د ادب دا لفظ چې استعمالو نو مونږ د شاعرۍ ناول ډرامې افسانې او تنقید او د ځینو نورو اړخونو دپاره استعمالو خو اول چې مونږ داسې په اسانو ټکو کې په دې باندې خبر یو چې اصلي ادب څه دی نو بیا به ګورو چې انسان کله د دې سره اشنا شوی دی یعنې مونږ چې ګورو د انسانانو د ارتقا چې شوې ده دا هم داسې تدریج سره شوې ده ګریجول شوې ده یعنې مونږ دوه زاویو نه په دې غور کولی شو چې د انسان فکري ارتقا د انسان عقلي ارتقا د انسان تهذیبي ارتقا څنګه تر دې دمه را رسېدلې ده د آغاز نه نو دې ته موږ دوو زاویو نه کتې شو یوه زاویه ده دیني او مذهبي او یوه ده د انسان مادي زاویه دیني او مذهبي زاویه خو ظاهره ده چې هغه د ټولو نه زیاته د غور وړ ده چې هغه د خدای پاک د طرفه ویناګانې شوي دي په آسماني کتابونو کې خو په آسماني کتابونو کې چې څه ویلی شوي دي نو هغه د ادب باره کې نه دي ویلی شوي یا د ادب نښې او آثار مونږ ته د دینی ماخذونو نه په لاس نه راځي مثال په طور د حضرت آدم علیه السلام په وخت کې به هم چېرته کې د ادب څه شکل موجود وو خو آثار نشته د حضرت نوح علیه السلام د طوفان نه پس ته به انسانانو د ادب څه نه څه شکل لرلو خو موږ سره نمونې نشته آثار نشته دغه شان په دې وروسته دور کې به هم د انبیاء کرامو د تعلیماتو سره د ادب څه آثار به هم وو خو تر موږ نه دي را رسېدلي تر موږ چې څه را رسېدلي دي هغه د دې انساني تحقیق نه چې د ادب کم شکل دی هغه موږ ته د انساني تحقیق او د انساني آثارو د مادي آثارو د ځمکني آثارو نه موږ ته دا اندازه شوې ده چې ادب سره انسان ابتدا کې څنګه اشنا شوی دی یا ادب د کله نه د انسان د ژوند برخه جوړه شوې ده اوس که موږ ګورو موږ هر لیکلي څیز ته ادب وایو خو هر لیکلی څیز ادب نه وي په د انګریزي ادب کې چې د ادب ټکي استعمالیږي نو دې دپاره د اصطلاح لیټریچر نو په لیټریچر کې خو په لغوي معنی کې هر لیکلی څیز ادب وي ځکه چې د انګریزي لیټریچر چې دی دا د لاتینې د لیټرا نه وتی دی لاتینه کې ټکی دی لیټرا او د دې لیټرا نه جوړ دی لیټر او لیټر وایي لیک ته یا خط لیکلو ته او دغه لیټر نه جوړ دی لیټریچر نو د دې مطلب دا دی چې په ابتدا کې د دې لیټریچر مطلب و خط و کتابت کول او لیک کول خو بیا وروسته وضاحتونه وشو چې هر خط و کتابت هر لیک ادب نه وي نو ادب څه وي ادب هغه انساني خیالات او تصورات وي چې هغه د انسان د ذات برخه د هغه د احساس برخه د هغه جذبه پکې شامل وي د هغه تخیل پکې شامل وي د هغه سوچ پکې داسې شامل وي چې تخلیقي قوت یې کار وکړي هغه یو تصوراتي دنیا جوړه کړي او بیا د خیالاتو اظهار وکړي نو دغه خیالات به ادب وي دغه خیالات چې په هغې کې د انسان داخل شریک دی یعنې تاسو دا وګورئ چې موږ په ساینسي لیکونو کې خپل داخلیت نشو شریکولی موږ که ریاضي وایو نو چې څه نتیجه ده هر انسان دپاره به هغه وي موږ که کیمستري وایو نو چې څه فارموله ده هماغه به وي موږ که بیولوژي وایو که سوشیالوژي وایو که هر څه وایو خو چې ساینس وایو نو نتیجه به یوه وي چې کله آرټس وایو نو د آرټس مطلب دی چې اوس موږ فن او هنر ته راغلو په فن او هنر کې اصل پیژنګلو څه ده چې په دې کې فنکار او هنرمند خپل ذات شاملوي خپل احساس شاملوي خپل سوچ او فکر شاملوي نو ادب چې دی دا خو فاین آرټ دی دا خو فنون لطیفه دی دا خو هنر دی دا خو تخیل باندې ولاړ یو څیز دی د دې مطلب دا دی چې موږ به د انسان په آغاز کې هغه تصورات او خیالات لټو چې انسان خپل داخلي احساس نور خلکو سره شریک کړی دی او د خپل مزاج او د خپل جذبې په بنیاد شریک کړی دی د ساينس په تور نه هغه دا نه دی ویلي چې دوه او دوه څلور دي نو دا زه تا ته رسوم هغه دا وایي چې حسن څه دی جمال څه دی تهذیب څه دی ژوند څنګه دی دې دپاره داخلي احساس پکار دی نو اوس که موږ دا لټو چې دا انسان د کله نه شروع کړی دی نو موږ به بیا هماغه انساني تحقیق انساني څېړنې او ځمکني اثارو ته راځو چې په دې ځمکه انسان زاړه نه زاړه څه داسې موندلي دي چې د هغې نه موږ ته پته ولګي چې یاره انسان په دې دور کې د ادب خاوند و
د ادب خاوند مطلب دا دی چې یا به ډرامه لیکله، یا به افسانه لیکله، یا به ناول لیکلو، یا به کیسه او داستان لیکل، یا به نظم لیکلو، یا به شاعري کوله. نو دغه ټول ادب دی. مونږ چې کله دا ریسرچ کوو نو دا هم ادب نه دی. ریسرچ یا تحقیق چې دی په هغې کې خو د حقایقو لټون وي، نو هغه حقایقو لټون د ادب په میدان کې هم کیدی شي، د ساینس په میدان کې هم کیدی شي، د مذهب او نفسیاتو او د هر میدان کې کیدی شي. نو هغه به ذات خود ادب نه دی. بذات خود ادب به هغه چې انسان خپل داخلي احساس څنګه اظهار کوي او څنګه نور انسانانو سره شریکي، دغه اظهار به ادب وي. اوس ګورو چې دا کله نه شروع شوی دی، څنګه شروع شوی دی. دا انسان خو په دې مادي نړۍ کې په دې ځمکه د مختلفو پړاوونو نه راتېر شوی دی. یعنې د په یو وخت کې په ځنګل کې هم وخت تېر کړی دی. نو هغه ځنګلي دور کې د په دې طرف ته د توجه نه تله چې زه خپل داخلي احساس نورو خلکو سره شریک کړم. په ځنګلي دور کې توجه په دې وه چې د قدرتي آفاتو نه به ځان څنګه بچ کړې، که بارانونه راځي خپل تحفظ به څنګه کې، خوراک به چېرته نه حاصلې، ښکار به کې، که ژوند به څنګه پیدا کې، یا د هغه شعور دومره کار کولو چې زه به ژوندی څنګه یم. نو د ژوند د بقا هغه سوال ړومبی و او د خپل احساس د شریکولو سوال نه و هغه وخت کې. کله چې انسان د دې ځنګلي دور نه راوتی دی کاڼیز دور ته. کاڼیز دور ته مطلب دی چې دی غر ته راغلی دی، په غرونو کې په غارونو کې داسې پناه اخیستې ده چې هلته دی د قدرتي آفاتو نه لږ شان محفوظ شوی دی. که بارانونه راځي، که طوفانونه راځي او که سختې راځي، نو دی په غار کې پناه واخلي، نو دی د غر نماینده شي او د ده ژوند ته لږه بقا حاصله شوې ده. په دغه وخت کې دی د دې قابل شوی دی چې دی سوچ وکړي، دی د دې قابل شوی چې خپله خبره چا سره شریکه کړي، خپل خیال چا سره شریک کړي. یعنې دی اوس د هغه بقا نه د ژوند ژوندي پاتې کېدلو نه د سوچ مرحلې ته هم راغلی دی. نو دغه کاڼیز دور کې د ځینې ایجادات کړي دي. د هور هم ایجاد کړی دی، یعنې هور یې پېژندلی دی، ښکار یې پېژندلی دی چې ښکار به کې، پخلی به کې، لباس به څنګه ساتي، او د دې سره د ځینې داسې څیزونه هم پېژندلي چې سوچ او فکر نه پسته به د خپل تصور بل چا سره شریکې څنګه. نو په کاڼیز دور کې په کاڼو باندې ځینې نښې داسې موږ ته په لاس راځي چې انسان د خپل تصور هغه کنورژن یا د خپل تصور انتقالول په کاڼو باندې خوندي کړي دي. نو ځینې نښې په لاس راځي. اگر چې په مذهبي تصوراتو کې یو څیز شته چې د حضرت ادریس علیه السلام د دور څه تختې د ځمکې لاندې راوتې وي چې په هغې دا د ابجدو تصور دی، دا چې موږ ابجد وایو د حساب کتاب په الف ب کوو. نو دغه تصور د حضرت ادریس علیه السلام نه را روان دی او هغې څه تختې هم پیدا شوي دي، خو بیا ځمکني حقیقت ته راغلي وي چې انسان موندلی دي. خو هغه ابجد هم ادب نه دی. مونږ په ادب کې تاریخونه وایو، خو په هغې کې زما ذاتي احساس نه وي شریک. ذاتي احساس هغه ځای کې شریک وي چې زه سوچ کوم او زه هغه سوچ له یو تصور جوړوم، یو ذهني تصویر جوړوم او بیا خلکو سره شریکوم، نو دا به ادب وي. نو دا مونږ په دې کاڼیز دور کې، په غریز دور کې لږ ډېر داسې تختې یا کتبې یا کاڼي موندلي دي چې په هغې باندې د کوم انسان تصور یا خیال یا سوچ هغه په څه مخصوص رسم الخط کې محفوظ دی. رسم الخط څه دی دا هم پته نه لګي. خو بیا چې انسان کله د کاڼیز دور نه مهذب دور ته راغلی دی. مهذب دور مطلب دا دی چې انسانانو دا یو لاره موندلې ده چې د غر نه راکوز شي، د غارونو نه راوځي او چېرته چېرته چې دریابونه دي، چېرته چېرته چې اوبه ډېرې دي، نو هغه دریابونو په غاړو آباد شي. چې د دریابونو په غاړو انسانانو ژوند شروع کړی دی، نو ډېر اسوده شوی دی. د مال مویشي ساتل هم شروع کړي دي، غوا، میخه، ګډه، بیزه، اسونه وغیره، ځکه چې اوبه ډېرې وي، زراعت ډېر، د مویشیو د مال ساتل کېدی شو. نو دې سره انسان ته پیو ماستو خوراکونو کې هم ویرایټي وه، آب و هوا هم ښه وه، موسم هم ښه و. نو د غټې غټې آبادۍ وکړي او دا آبادۍ چې چېرته دریابونه دي هلته آبادۍ شوي دي. دا دریابونه په ایجپټ کې، یعنی چې موږ ورته د ایجپټ وایو، د مصري تهذیب نه چاپېره تهذیبونه، دغلته هم دریابونه ډېرو، دجله، فرات، نیل وغیره وغیره. نو هلته زړې آبادۍ وشوې. د اهرام مصر غوندې آبادۍ په هغه سیمو کې وشوې. زمونږ په دې جنوبي ایشیا، وسطي ایشیا، په دې کې د دریابونه چې ټول کله د دریای سند ته راغوزار شي، نو دا دریای سند
یو ډېر لوی دریاب جوړ شي، نو د دې په غاړه زرګونو کاله مخکې زموږ د نږدې غرونو نه خلک راکوز شو او د دریابونو په غاړه آباد شو، نو تهذیبونه جوړ شو. دا چې موږ اریایي تهذیب او موږ د وادي سند تهذیب او موږ د ګندهارا سیویلایزیشن او ځینې نورې زړې آبادۍ اوس راوځي. دا ټکسلا چې ده، دا د تختبه کندرات چې دي، دا زموږ په صوابع کې چې نښې دي د وړوکي لاهور، د عزیز ډیری او د هند دا میوزیم چې جوړ دی، او یا داسې تر سوات پورې چې دا کومه وادي ده او په دې کې د ځمکې نه څه آثار روزي. نو موږ ته اندازه کېږي چې انسان په کم دور کې مهذب و، څنګه آبادي وه. د هړپه موهنجودړو د مهرګړ تهذیب دا د دې وادي سند او دریای سند په غاړه د انسان د آبادېدلو په وجه شوي دي. اوس هغه آبادۍ روزي، نو هغه آبادو کې لیکونه روزي، هغې کې کتبې روزي، هغې کې په مختلفو تختو، په چمړو، په لرګو لیکونه روزي. او تاسو به حیران شئ چې زموږ په دې پښتنه سیمه کې دا بخشالي چې دی، په دې بخشالي کې څه داسې تختې راوتې دي د میا عنوانالدین کاکا خیل په ځمکه کې د کروندې دوران کې راوتې وي، چې هغه تختو باندې یو لیک شوی چې هغه د سنسکرت ته نږدې لیکو، خو هغه ادب نه و. حیران کن خبره ده چې هغه ساینس و. او په دې دور کې په بخشالي کې داسې یو نسخه په لرګو لیکل شوې وه چې په هغې کې میتھمیټکس یعنی حساب، د هغې هندسې، د زیرو تصور چې لا په یونان او په هند کې په هغه مرکزي هند کې نو په بخشالي کې په نسخه باندې چې کومې هندسې لیکلې وې صفر په هغې کې و چې د صفر قیمت څه دی. په هغې کې د کیمسټرۍ فارمولې موجودې وې چې وروستو ته ساینسدانانو ډېرې فایدې واخیستې. هغه نسخه ورسېده جرمني ته، او جرمني کې په خلکو پی ایچ ډي هم وکړه، ریسرچونه هم وکړه، خو زموږ بخشالي او زموږ پښتانه ته سم خبر نه دي. دا هم د حضرت عیسی علیه السلام نه سوونه کاله پخوا. نو د حضرت عیسی علیه السلام نه سوونه کاله پخوا په دې زموږ تهذیب کې، وادي سند کې او د افغانستان په ځینې سیمو کې داسې نښې راوتې دي چې په هغې لیکونو کې ساینس هم شته، ادب هم شته. خو بیا هم که موږ د انسان سره د ادب لومبۍ نښې لټو، نو هغه هم هغه مصري تهذیب کې راوځي. د مصر سره چې کوم نږدې تهذیبونه وو، نو د انسانانو دا موندلي دي چې هلته کې څه لیکونه په لاس ورغلي دي. او هغه تهذیبونو کې د ټول نه زوړ تهذیب ته وایي سومري تهذیب. دا سومیر چې کوم دی دا د مصري تهذیب څانګې دي. سومري تهذیب چېرته ورته وایي اکادي، چېرته ورته وایي اشوري، چېرته ورته وایي بابلي. د بابل، اشور، اکاد یا سومیر په نومونو ځینې تهذیبونه جوړ شوي دي چې مرکز یې مصر دی. موږ ټولو ته وایو مصري تهذیب. په دې کې د ټول نه زوړ دا سومري تهذیب دی. او دا سومیر چې دی دا د نن ورځې عراق دی. دا چې اوس کوم عراق دی دا پخوانی سومیر دی. په انګریزي کې ورته وایي میسوپوټیمیا. په دې تهذیبونو کې په دې سومیر کې ځینې داسې څیزونه راوتي دي چې تحریر دی. ما تاسو ته ویلي چې د ادب دپاره لیک شرط نه دی. لیک خو هر څنګه کیدی شي. په کوم لیک کې چې داخلي احساس شامل شي هله به ادب شي، جذبات شامل شي، خپل تصوراتي دنیا شامل شي، هله به ادب شي. نو په سومیر کې موږ ته 3.5 کاله د حضرت عیسی علیه السلام نه پخوا، یعنی 2000 کاله خو د حضرت عیسی علیه السلام وشو، او چې 3.5 کاله نور پخوا لاړ شي، یعنی 5.5 کاله پخوا په سومري تهذیب کې داسې آثار پیدا شوي دي چې هغه ادب دی. او ادب په کومه معنا دی؟ په هغه دور کې کیسې بیان شوي دي، داستانونه بیان شوي دي، او په هغه دور کې د هغه دور په فولکلور او په کلچر باندې نظمونه لیکل شوي دي. یعنی که موږ ته د ادب په نظم کې او په نثر کې کوم لومبي اثار په لاس راځي، نو د سومیر نه راځي او په 2 میدانونو کې راځي. ولسي ادب، فولکلور یعنی نظمونه. دا نن چې موږ په پښتو کې چاربیتې لیکو، بګتۍ لیکو، دا نور څیزونه لیکو، دا زموږ فولکلور دی، ولسي ادب دی. داسې په نورو ژبو کې هم شته. نو په سومیر کې هم فولکلوري نظمونه لیکلی شوي دي، او په هغه نظمونو کې به هم یو داستان و. بیا منظم په نثر کې داستانونه چې کیسه بیانوي. یعنی تاسو غور وکړئ، دا انسان چې کله په آرام شوی دی، د سوچ خاوند شوی دی، نو ده دا سوچ کړی دی چې زه خیالات شریکوم نورو انسانانو سره، نو هغه خیالات که هوبهو شریک شي څنګه چې د مشاهده ده، نو بیا به هم ادب نه وي،
بیا به هم صحافت به تاریخ به معلومات به یعنی دوه کسانو جنگ وکړو او ما شیر احمد خلیل صاحب ته دا واقعه بیان کا چې دوه کسانو جنگ وکړو یو مړ شو یو ژوندی پاتې شو نو دا ادب نه دی ادب به هلې چې زه پکې ځان شامل کم زه د دوه کسانو جنگ سره خپلې خبرې شامل کم چې خوند پکې پیدا شي په بیان کې خوند پیدا شي نو دا په بیان کې خوند پیدا کول دا د انسان خپله ورکړه ده او چې خپله ورکړه ورکې شامل شي نو معلومات رسول چې دا ادب شي دا خپله ورکړه مونږ په موضوع کې هم شاملو چې فرض کړه د دوه کسانو د جنگ واقعه ده خو زه ورکې په هغه موضوع کې سسپنس پیدا کوم زه یو ځای نه خبره را شروع کوم او په داسې اندازې شروع کوم چې سړی ځان ته متوجه کم او داسې یو انجام یو کوم چې سړی حیران پاتې شي په چاقوی ووالو اول مړ نه شو بیا ووالو بیا ژوندی پاتې شو دا کیسې پکې زه د ځان وکم د کیسې رنګ ورکم نو دا ادب شو ځکه چې ما هغه موضوع کې د خپل ځان شاملولو یوه هڅه وکړه او زه په هغه الفاظو کې زه په هغه ډکشن کې په اسلوب کې هم د ځان شاملولو کوشش کوم هغلته زه ځان څنګه شاملوم ما یو واقعه لیدلې ده یو مشاهده ده هغې ته زه منظوم شکل ورکوم هغې کې ردم پیدا کوم په هغې کې د ژبې ښایست پیدا کوم په هغې کې د خلکو د اټریکټ کولو ځان ته راښکلو دپاره لفظونه داسې اچوم چې هغه خلک مانه متاثر شي په هغې کې زه نغمګي پیدا کوم هغې کې زه لږ ډېر مبالغه او تخیل شامل کم نو یو تصوراتي دنیا جوړه شي نو دا په خپل ادب شي منظوم ادب دا دواړه نمونې موږ ته د سومیر نه په لاس راغلي دي بیا د سومیري تهذیب سره نورو مصري تهذیبونو کې انسان کیسې لیکلي دي بیا یونان ته هم خبره راغلې ده دا د ګلګامش دغه داستان چې دی دا د ابتدایي انساني ادبي تخلیقاتو یوه نښه ده چې کله موږ یونان ته راشو نو یونان خو بیا وروستی دور دی یعنی مصر کې خو 3.5 کاله د حضرت عیسی علیه السلام نه پخوانی زمانه وه یونان کې 300 400 500 کاله مخکې د حضرت عیسی علیه السلام نه چې کومه زمانه ده په هغې کې باقاعده لیکونه شوي دي خو ډېر په ترقي یافته شکل کې یعنی هلته منظم بحثونه دي د سقراط او د افلاطون خپله اکیډمي وه خپل د بحث مباحثې یو طریقې کار یو هغه مکالمات افلاطون چاپ دي په ادب هم پکې خبره شته او د ادب نه علاوه هم شته دغه شان په هند کې د سنسکرت ژبې آثار چې دی موجود دي خو سنسکرت ته زموږ کمه توجه ده په سنسکرت کې څه خو مذهبي آثار ګڼلی شي دا ویدي ادب او ارت شاسترونه چې څومره دي یا اوپنشد دي یا بګوت گیتا ده یا راماین ده دا کتابونه دي دا ټول خو مذهبي آثار ګڼلی شي خو ځینې شاسترونه انساني لیکونه دي چې هغه مذهبي نه ګڼلی شي هغه انساني لیکونو کې په سنسکرت کې ډېر د اعلی معیار ادب دی خو هغې ته زموږ خلک کم توجه کوي یعنې په قبل مسیح دور کې په سنسکرت کې ډرامې لیکلی کېدی چې یوه ډرامه یونان ترجمه کړې هم ده د شکنتلا په نوم باندې ډرامه ده او د هغې لیکوال دی کالیداس سنسکرت لیکونکی دا د یونان نه هم زړه ډرامه ده په هند کې لیکلی کېده دغه شان په هند کې شاعري کېدله په سنسکرت ژبه کې شاعري کېدله د شاعرۍ نقادان موجود وو په هغې مبصرین موجود وو خو هغې طرف ته زموږ کمه توجه ده یونان ته مو زیاته توجه ده ځکه چې دا یونان ټول مغرب ته تشریح کو ترجمه کو نو انګریزي ته هم لاړو اردو ته هم لاړو ټولو ژبو ته هم لاړو مونږ په پښتو کې هم څه وایو نو مونږ وایو افلاطون دا ویلي دي سقراط دا ویلي دي او بوکرات دا ویلي دي خو مونږ خپل هند چې دی هغې کې څوک نقاد هم نه پېژنو څوک شاعر هم نه پېژنو څوک لیکوال هم نه پېژنو پکار ده چې لږ دغه اړخ مو ګورو بیا دا هم چې مونږ د انګریزۍ د وروستي دور د ادیبان په حواله کې راخلو نو پکار ده چې موږ په دې هم پوه شو چې زموږ خوشحال سره ډېرې خبرې دي زموږ د پښتو په هغه دور کې چې 4 کاله مخکې دور دی اخوند درویزه بابا پیر روخان او ځینې نورو شخصیاتو سره ډېرې خبرې دي پکار ده چې د هغې هم حوالې ورکو خو موږ خو موضوع دا ده چې انسان د ادب سره آشنا کله شو نو آشنا چې کله شوی دی نو موږ سره خو چې کوم موجوده آثار دي موږ په هغې خبره کولی شو او په هغې کې موږ ویلی شو چې سومیر آغاز وکړو د سومیر نه ټول مصر کې ادب خور شو د مصر په شاوخوا کې په ټولو تهذیبونو کې یونان ته راغلو هند ته راغلو او د هند نه د ادب د کیسه روانه پاتې شوه اوس اخري خبره دا ده چې د ادب اهمیت څه دی نو انسان خو په ادب باندې انسان دی که د انسان نه مونږ دغه جذبات واخلو دغه سوچ واخلو دغه فکر او تصور واخلو هغه ته دا وایو چې ته به اړو تصور جوړې نه ته به اړو سوچ کې نه ستا د اړو تخیل وینه
بس ته مونږ ته صرف دا وایه چې 2 2 4 څومره شو او دا مونږ ته وایه چې فلانکي وخت کې دا جنګ وشو نو مړ شو که ژوندی شو یا فلانکي وخت کې څه چل شوی دغه خو تاریخ دی دا ساینس دی خو انسان نه په تاریخ انسان دی نه په ساینس انسان دی انسان په تخیل او تصور او ادب انسان دی چې دا معاشره ښایسته کوي یعنی په ټولنه کې حسن او جمال هله پیدا کیږي چې انسان سره ادبي سوچ وي د ادب تصور وي هغه تخیلي دنیا لري انسان دا کولی شي چې دا سپوږمۍ خو د شګو یو ډیرې دی خو انسان ویلی شي چې نه زما محبوبه د سپوږمۍ غوندې ښایسته ده ځکه چې د دې رڼا ښایسته ده ځکه چې دا جهان ښایسته کوي ځکه چې دا ځمکې ته حسن بخي نو دا خو شاعر ویلی شي ادیب ویلی شي ساینسدان دا نشي ویلی ساینسدان به وایي چې زه خو ورغلی م دې کې خو شګې دي نه پکې اکسیجن شته نه پکې اوبه شته نه بوټي شته بدرنګ او بدشکله غوندې شی دی شاعر به ورته وایي چې نه ته نه یې خبره چې سپوږمۍ ښکلې څومره ده نو شاعر چې څنګه سپوږمۍ ښکلې کوي داسې ځمکه هم ښکلې کوي داسې په ځمکه هم د امن خبره کوي د مینې خبره کوي د انسانیت خبره کوي د اخلاقیاتو خبره کوي ادب موږ ته دا ښیي چې په حجره جومات کې ناسته څنګه وي مشر کشر تمیز صحیح په کټ کې کینې نو سر ته به څوک کیني لنګې ته به څوک کیني ادب موږ ته دا وایي چې په ټولنه کې به ښایست هله پیدا کېږي چې ستا اخلاقي معیار کم ځای دی ټیټ دی بره دی ستا ټولنیز شعور څه دی ستا د انساني قدرونو پیژنګلو پہچان څومره دی دا خو موږ ته ادب ښیي دا خو نه کیمسټري ښولی شي نه بیالوجي ښولی شي او نه میتھمیټکس او نه بل سبجیکټ ښودلی شي دا ما ته زما هغه لیکونکي ښودلی شي څوک چې د ادب سره تعلق لري ما سره چونکې وخت کم دی نو زه همدلته خبره ختموم که څوک سوال کوي نو داسې 15 منټه به سوال جواب وکړو بیا به موږ اجازه ته ښلو زما خبره دلته ختم شو سوال کوم چې آدم علیه السلام ته دا ټول هر څه ښودلی شوي وو نو سلسله زمونږ د ادب زما په خیر چې هغه ځینې روانه ده خو آیا د معاشرتي ژوند زمونږ چې کوم روان دی یا کوو نو دا یا د ښځه نکاح او بچي ساتل دا د ادب په زمره کې راځي که نه راځي قرآن حکیم مجموعي خبره کړې ده او هغه مجموعي کې ټول جزئیات شامل دي قرآن حکیم دا ویلي دي چې وعلم آدم الاسماء كلها آدم علیه السلام ته علم ورکو د ټولو اسمونو د دې ټولو اسمونو مطلب بیا قرآن حکیم وضاحت هم کړی دی چې دا دال دي دا مسور دي دا سبزی دا و عدسها و کسائها و فومها و غیره نو هلته کې مجموعي خبره شوې ده چې آدم علیه السلام ته آګاهي ورکړی شوه علم ورکړی شو دا د نومونو علم مطلب دا نه دی چې هماغه 3 څیزونه د هغې مطلب دا چې ده ته ژبه هم ورکړی شوه ده ته د ژبو د لفظونو شعور هم ورکړی شو ده ته تهذیبي پوهه هم ورکړی شوه نو اوس چې څومره د علم سره تړلي اجزا دي هغه په دې کې شامل دي د دې مطلب دا دی چې آدم علیه السلام ته علم ورکړی شو نو په معاشره کې آګاهي شعور او علم راغلو خو اوس دغلته ادب چېرته راغلو دا موږ سره هیڅ آثار نشته د آدم علیه السلام په دور کې کیسه چا بیان که موږ سره هیڅ آثار نشته قرآن حکیم چې کومې کیسې بیان کړي دي نو هغې ته ویلي دي اساطیر الاولین یعنی هغه اساطیر چې مخکې تیر شوي دي یعنی هغه تاریخ ته نږدې ده هغه تصوراتي دنیا نه ده ادب خو تصوراتي دی نو دې مطلب دا شو چې د آدم علیه السلام ته کومه ورکړه شوې ده هغه د علم ده هغه د ټولنیز شعور ده په دې کې کله نظم راغلی دی کله ډرامه راغلی ده کله ادب راغلی کله تصوراتي دنیا راغلی ده موږ سره د انساني علم مطابق څه اثار نشته علامه نجم الغني یو کتاب لیکلی بحر الفصاحت په هغې په لومبي جلد کې دا خبره لیکي چې کله آدم علیه السلام زوی راپاسې د قابل نو حابل یې ووجل نو د هغې وجلو نه بعد حضرت آدم علیه السلام اگر چې موږ وایو چې پیغمبران چې کوم دی شاعران نه دي یا د شاعرۍ نه مبرا دي نو دا لیکلي چې آدم علیه السلام راپاڅېدل او په خپل زوی حابل باندې مرثیه ولیکله هغه بیا د عمدي کتاب کې د عبدالله بن عباس حواله هم ورکړې ده چې هغه عربي زبان ته بیا ترجمه کړل او په هغه زمانه کې هغوی سومري زبان ویلي نو لکه داسې کتابونه چې هغې کې داسې قسمه حوالې نو تاسو څه ګڼئ چې دوی سره څه اثار وي که نه وي که نه د دوی خبرې چې کوم دی صرف په مفروضي دي او چې د چا په حواله مو وویلو هغه سړی ډېر لوی سړی دی نجم الغني رامپوري ډېر لوی سړی دی تاسو به وګورئ چې نجم الغني رامپوري به ورسره دا هم ویلي چې دا یو روایت دی یعنی ځینې روایات داسې وي چې هغه اورېدلی شوي خبرې د هغې موږ سره د ټیک کېدو یا غلطېدو څه پیمانه نه وي نو حضرت آدم علیه السلام مرثیه وویله دا موږ هېڅکله نشو ثابتولی موږ دا ویلی شو چې د خپل زوی په مرګ یې د غم اظهار وکړو نو د مرثیې لغوي معنی دا هم ده
چې د غم اظهار کول. خو دا شاعرۍ ته کله راغله، د مرثیې هیت ته، د مرثیې صنف ته کله راغله، دا هیڅ موږ آثار نه لرو. نو ځکه داسې قسمه روایات که بیا چېرته په زموږ په احادیثو کې هم د هغې ذکر وشي، نو هغه په هغه معنی چې د زوی په مرګ باندې د غم او درد څرګندونه کول، نه چې ادبي صنف مرثیه ویل یا مرثیه لیکل. د آدم علیه السلام غوسه چې د ډېر وروسته دور هم موږ سره د ادبي صنف په حیثیت باندې هیڅ نښې نښانې نشته. مننه سر. زما سوال دا دی سر، لکه موږ وایو که نه چې د سټون ایجز نه څه ناڅه ټریسز داسې شته چې لیټریچر ادب په څه ناڅه شکل کې موجود و. زه دا تپوس کول غواړم چې یاره فارسټ لایف کې که موږ وګورو هلته که څه لیکل داسې شوي مو نو هغه داسې ګڼل کېږي چې هغه داسې ټمپرري، یعنې ډېر زر لکه ورکېږي یا ختمیږي. نو آیا داسې څه ټریسز شته دی چې د لیټریچر یا ادب څه ناڅه شکل چې کوم دی په ځنګلي یا جنګل چې کوم لایف و هغې کې ممکنه دی داسې تاسو دې باره کې څه ویل؟ دوه خبرې دي، یو د کامن سنس خبره ده او یو د موجوده آثارو خبره ده. د ځنګلي دور ژوند چې دی نه کامن سنس ته دې تایید کوي چې هغه وخت کې به دې ادب تخلیق کولو، ځکه هغه د بقا خبره چې مونږ وکړه که نه، او د ذهني شعور د پختګۍ او انسان ته د دې فرصت په لاس راتللو چې دی سوچ وکړي، دی تصور وکړي، هغه ځنګلي دور کې کامن سنس هم نه مني. انسان چې دی چې وړومبی پیژندل کړي دي نو خپل خوراک، خپل ښکار، خپل ځان ژوندی ساتل او د قدرتي آفاتو مقابله کول، دا په ځنګلي دور کې ټول نه غټه مسله وه. نو یو خو دا عقل نه مني چې په هغه وخت کې به دوی ادب تخلیق کړی، بل آثار بالکل نشته. که ځنګلي دور کې ادب تخلیق شوی هم وي نو قدرتي آفات، طوفانونه، سیلې او مسلې چې دي هغه ادب خوندي کولو ته هم نه پرېږدي. موږ ته چې په دې ساینس کې کوم فاسلز په لاس راځي هغه په کاڼو کې دي، په غرونو کې دي. فاسلز مطلب دا چې مخکې کوم مخلوقات تیر شوي د هغې هغه پاوډر، هډوکي، د هغې هغه ذرات د دې کاڼو منځ کې اوچه کېږي او محفوظ پاتې شي. نو دغه هم په کاڼیز دور کې دي. د ځنګلي دور نه د ادب آثار شته، نه د ساینس آثار شته، او نه موږ سره داسې څه شته چې اوس یې لیبارټرۍ ته یوسو. ډېره مننه. په دې ټپه خو ما یو ځای دوه کې خبره کړې هم ده چې دا د جنزن ویلډسن چې دی د ډنمارک و، دلته راغلو، پښتو یې زده کړو، په ټپو یې کار وکړو، کتاب یې ولیکلو، او د کتاب نوم یې کېښود سپوږمۍ کړنګ هره خیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. او په هغې کې دعوا وکړه چې دا ټپه د آریایي دور ده، نو ځکه پښتانه کم از کم د آریایي دور خو دي، یعنی آریان دور مطلب د حضرت عیسی علیه السلام نه 2000 کاله مخکې او موږ نه 4000 کاله مخکې. نو وایي چې ټپې په 4000 کاله مخکې موجودې وي نو پښتنو تاریخ و، او بیا تاسو د 6000 کاله تاریخ خبره مو وکړه. دا داسې ده که نه چې نه خو دغه ټپه 4000 کاله زړه ده، روایات خو را رواني په هر څه کې، په مذهب کې بلا کیسې جوړې شوي دي، نو په ادب کې خو به جوړېږي کیسې. او نه د 6000 کلن یا 15000 کلن تاریخ دا مطلب دی چې یعنې موږ سره د خپلو پښتنو د ژوند تېرولو، د جنګونو، د ټول واقعیات په تاریخ کې راغلي. دا مطلب نه دی. دا مطلب دی چې په تاریخ کې د پښتون شتون چې دی، چې یاره پښتون موجود دی، دا 15000 کاله یا 4.5 کاله مخکې موږ ته آثار ښیي. ریګویت کې د پښتین ذکر دی، نو ذکر مطلب دا نه شو چې د پښتنو ټول تاریخ یې خوندي کړی دی. یا په اوستا کې د بخدین ذکر دی، یا یونانیانو د پکتا او پکتین او پکتویس نوم اخیستی دی. نو شتون خو شته، یعنی موجودګي خو شته، نوم شته. د دې مطلب دا دی چې پښتون یو قبیله په هغه وخت کې و موجوده، خو هغه قبیلې ژوند څنګه کولو، واقعیات یې څه و، تاریخ یې څه و، د ژوند کارنامې څه وې، دا هیڅ نشته موږ سره. یعنی موږ سره 15000 کاله مخکې هیڅ تاریخ نشته، صرف په تاریخ کې یا په ځینې اثارو کې زموږ ذکر شته. نو ذکر بل څیز دی، او تاریخي واقعیات خو زموږ 600 کاله مخکې نشته، نو 6000 کاله مخکې به څنګه پیدا کړو؟ که پوره شوي نو زه به بیا په ډېر احترام سره همدغه شانتې بس په جمع سلام کوم او داسې غلې غوندې به اجازه تخلم چې وخت بچت شي او یو بل ډسټرب نه کړو. اجمل خان ټولو نه ډېره زیاته مننه. څه سوال وکړئ جي. دواړه زاویې داسې نفسیاتي غوندې دي، د انسان د داخل او د جبلت سره تړلي. یا خو دا چې انسان
خدای پاک متجسس پیدا کړی دی، لټون به کوي. نو په دې لټون کې د خپل ځان پیژندل، خپل کام پیژندل، خپلې کارنامې او د پلار نیکه ژوند پیژندل دا زموږ په جبلت کې هم شامل دي، د هر انسان په جبلت کې شامل دي چې هغه لټون وکړي. نو دا خو ټیک ده، خو موږ پښتانه لږ زیات نرګسیان یو. مونږ پښتانه لږ داسې کوو که نه چې مونږ سره که په ساینس او ټیکنالوژي او په جدیدو علومو کې ډېر څه وی نو دا کار به مونږ نه و کړی. مونږ سره ډېر څه شته نه، نو زمونږ هغه دننه نفسیات دا وایي چې زه خو هم څه شی یم. نو راشه اوس په دې کې ځان محفوظ کړه چې زما پلار نیکه خو ډېرې تورې والي دي او ما خو هندوستان فتح کړی، ما خو داسې کړي، ما خو هغسې کړي. نو دغه څیز زمونږ هغه نفسیاتي تنده ده چې چېرته خو ځان فټ کړو. مونږ چاته دا ویلی نه شو چې یاره سټیفن هاکینګ کتاب لیکلی دی بریف هسټري اف ټایم، نو ما پښتون هم لیکلی، نیوټن دا لیکلی دي، آینسټاین دا لیکلی، نو ما هم دا، نو ما سره خو داسې څه شته نه. نو ما سره هم دا وي چې پلار نیکه مې ډېره غټه توره والې ده. نو رحمان بابا وایي چې کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مور او نیا، خپله توره وکړه، خپل صلاحیت وښیه، خپل قابلیت وښیه. دا یو نفسیاتي مسله ده چې لږ وروستو پاتې قومونو د ذات سره شامل وي. البته سوال کول چې دی نو سوال کول لازم دی، خو د هغه سړي نه څوک چې په هغه فیلډ کې پوه وي. قرآن حکیم ویلي که نه چې فاسألو اهل ذکر، تپوس وکړئ د اهل ذکر نه، یعنی اهل علم نه. څوک چې په ستا په سبجیکټ پوه دی هغه نه سوال وکړه. نو چې سوال وکړه مطلب دی چې علم حاصل کا، ځان کلیر کا، ځان اپډیټ کا، سوال کوه. که سوال د معاشرې نه وځي بیا به معاشره په ټپو ودرېږي. سوال ډېر ضروري دی خو ریلیونټ متعلقه سړي نه. بل څه سوال خو به نه وي. هغه احساس د خپلې ټولنې سره، د خپلو حالاتو سره، سماجي صورتحال سره تړلی. که په تا حملې کېږي نو ستا احساس به دی چې د حملو نه څنګه بچ شم. که تا سره ښه ډېرې پیسې وي ستا احساس به دی چې یو شپه اته بنګلې به جوړې کړو، بچي به مې خوشحاله وي. که ته ډېر خوار غریب یې ستا احساس به دی چې د بچو له څه مزدوري وکړمه. ستا احساس ستا د ټولنې نه بیل کېدی نه شي. نو دا انسان چې موږ وایو چې په کاڼیز دور کې د ادب د تخلیق آثار کېدی شي، دغه وخت کې د هغه احساس نه راوتی دی چې په ما باندې زلزله راغله، طوفان راغلو، سیلی راغله، خوراک له څه نشته، د لوږې سره مخ یم. دغه احساس نه چې راووتو نو ادب امکان ولرلو. ځکه چې د احساس دا امکان نه لري چې په د اسماني کاڼي راپروز یو دی غزل لیکي چې ترهیم و شاعره زه به لږ غزل ولیکم، دا کېدی نه شي. نو انسان چې کله د احساس ته جوړ شوی دی چې اوس زه سوچ هم کولی شم او نورو سره شریکولی هم شم، نو ادب تخلیق شوی دی او د دې نښې سومیر کې راوتي دي. صحیح شوه؟ په جمع سلام. مهرباني.